صحابي نشم جوړېدی، ولی نشم جوړېدی، نو دا کوشش خو کولی شم که. فلسطین ته نشو تللی، مونږ جهاد له نشو تللی، فلسطین ډېر لرې دی. خو علماو دا فتوا ده چې په تاسو باندې جهاد فرض دی. په چا فرض دی؟ په حکمرانانو باندې. فلسطین سره چې څومره نږدې اسلامي ممالک دي او بیا ورو تدریجاً چې څومره لرې کېږي، په دې ټولو باندې جهاد فرض دی. اوس جهاد خو مونږ هلته تللی نه شو. زما پیسې که زه څه امداد کوم هغه هم په مشکله ده که ورته ورورسي. اوس کوشش خو به کوو که نه. صحابه لاړل او فلسطین یې فتح کړ، بیت المقدس یې فتح کړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې صحابه اوس هغسې نشم کولی، زمانه ډېر لرې دی، نه څه اسباب شته چې یاره زه دغسې وکړم. نو کوشش خو کولی شو که نه. کوشش دا وکړو، دغه علما مونږ ته وایي، دا ماهران او خياران مونږ ته وایي چې د دوی د اسرائیلو د مصنوعاتو نه بایکاټ وکړي. الحمدلله چې کله د چندې اعلان شوی دی مونږ سره امداد کوو. خپل جومات او مدرسې سره دومره نه کوو لکه څومره چې مونږ فلسطینیانو مسلمانانو سره یا د جهاد په نوم باندې چې مونږ نه څوک چنده وغواړي مونږ ورکوو. دا جذبه شته الحمدلله. نو پیسې هم ورکوو. دا لږ کوشش نور وکړو. ګوره ما خبره کوشش پسې راغشته چې کوشش په مونږ کوو، نور قبولیت والا د الله ذات دی. راځئ چې دا یو کوشش وکړو چې یاره دا مصنوعات په نه استعمالو. دا پیپسی دی او دا چې دی نو کوکا کولا دی او یا دکان ته ورشو تپوس وکړو چې دا ما ته پته چې یاره دا شی اسرائیلي مصنوعات دي، زه دا نه استعمالوم. بس د دې مقابل کې به زه بل استعمال کوم. انشاءالله که دا لږ شانتي کوشش وکړو الله به مو بخي. په دې باندې به الله غاړه خلاصه کړي. بخنه دې کوي یا دې نه کوي، خو چې غاړه خو خلاصوي. دغه ماشومان دا زنانه دا ماشومان چې دا وینې ته بیږي او دا لګیا دي او شهیدان کېږي، دا خو به سبا زما ستا ګریوان ته لاس اچوي چې آخر تا زما دپاره څه کوشش کړی دی.